سورة الحديد آیت نمبر 5 واللسم رکوع وبشتم سپارہ صفحہ نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم له ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. سورة الحديد آیت نمبر 5 واللسم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 52. تاسو له یاد شي د دې درس شروع کې مونږ دا خبره کړې وه چې الله پاک د هر څه نه پاک دی، د شریک نه پاک دی، د اولاد نه پاک دی، د عجز نه پاک دی، د مغلوبیت نه پاک دی. او د الله پاک ذات چې کوم دی دا یو پټه خزانه وه. دغه خزانه الله پاک ځان یې ځکه ښکاره کړو چې د خلکو باندې ځان وپېژني. هغه ورځ مونږ دا خبره نه وکړې، تعبیر کې غلط شوي و. د هغې صحیح تعبیر دا دی چې الله پاک یو پټه خزانه وه او په مخلوقاتو باندې د ځان د پیژندلو دپاره د الله تعالی د ذات چې کوم دی خلکو باندې ځان بیا وپېژندلو الله پاک ذات داسې هغه شوی. دې ځای نه الله پاک آیت نمبر 5 چې په دې کې د الله تعالی د قدرت دلیلونه ذکر کیږي چې بادشاهي د ځمکې او د آسمانونو دا د الله پاک ده. او وإلى الله ترجع الامور، او په دې کې چې څه هم کیږي د دې ټولو اختیارات او مالک هم الله تعالی دی. په ځمکه کې څه کیږي دا هم الله پاک کوي، په آسمانونو کې چې هم څه کیږي دا الله پاک کوي. په آسمان کې چې څومره مخلوقات دي دې ته الله رزق ورکوي او دا هم د الله په اختیار کې دي. که رزق نه ورکوي دا هم د الله په اختیار کې دي. که مرګ ورکوي دا هم د الله په اختیار کې دي. او که زندگی ورکوي دا هم د الله په اختیار کې دي. وإلى الله ترجع الامور. او آیت نمبر 6 په دې کې الله تعالی یو بل قدرت بیانېږي چې په زمانه باندې هم د الله تعالی اختیار دی. زمانه درې قسمه زمانی دي: ماضی او مضارع او مستقبل. دې ته زمانه ویل کیږي. په دې درې وانو زمانو باندې د الله تعالی اختیار دی. تاسو وګورئ په نن ورځو کې شپه چې کم دی دا اوږده وي او ورځ چې کم دی دا څه وي دا لنډه وي. نو الله پاک د دې مالک دی، دا د الله قدرت دی. او دې نه پس په اوس ګرمیانې راځي. نو په ګرمیانو کې چې کم دی ورځ اوږده وي او شپه څه وي دا وړه وي. نو یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. په زمانه باندې تصرفات په زمانه کې رد و بدل کول دا د چا په اختیار کې دي؟ د الله تعالی. نو په دې آیت نمبر 6 او 5 کې د الله تعالی د قدرت دلیلونه دي. له ملک السماوات والارض، او الله رب العزت د پاره دی بادشاہی د اسمانونو والارض او بادشاہی د ځمکې. وإلى الله، او الله طرف ته ترجع الامور ورګرځي ولی شي ټول کارونه. یولج الليل في النهار، الله رب العزت داخلوي شپه فی النهار په ورځ کې. یولج الليل دی داخلوي شپه فی النهار په ورځ کې. ويولج النهار، او د داخله ورځ فی الليل پشپکه. وهو علیم بذات الصدور، او الله رب العزت ډیر پوهه دی پرازونو د سینو. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه. دا آیت نمبر 7 دې کې یو ډیره اهمه مسله ذکر کیږي او الله پاک دې مونږ او تاسو ته هم ایمان را نصیب کړي. نیک عمل، د نیک عمل د پاره درې شیزونه دا ګوره شرط دي، دا به یاد ساتو. کدا مونځ دی، کدا روجه ده، کدا حج دی، کدا زکات دی، او
او کم بهر معاملات دي د دې لپاره څو شیزونه ضرورت دی؟ درې. نمبر 1 چې کوم دی ایمان بالله، په الله تعالی باندې ایمان. دویم چې کوم دی اتباع سنت، بنده به نیک عمل کوي خو د چا په طریقه باندې به کوي؟ د نبی علیہ السلام په طریقه. دې ته ویل کېږي اتباع سنت. او دریم هغه د اخلاص. اخلاص دې ته ویل کېږي بنده به عمل کوي خو خالص د الله د رضا لپاره به کوي. نو چې کله په نیک عمل سره دا درې شیزونه راشي، نمبر 1 څه شي دی؟ ایمان. دویم اتباع سنت او دریم اخلاص. نو دا عمل قبليږي، دا عمل وسه کیږي قبليږي. با اوس مونږ به کوم دی د دې فرق کو د مسلمان سره او د کافر سره. زمونږ مسلمان دی دا چې کوم دی په غټ اختر کې مثلا قرباني کوي، نو دا قرباني نیک عمل دی. ٹھیک شو؟ نو مونږ دا قرباني ولې کوو؟ زمونږ د الله تعالی باندې ایمان دی، دا د الله حکم دی. نو ایمان بالله پکې راغلو. او بیا دا قرباني چې کوم دی مونږ د سنت مطابق هم کوو. ویره وی دا ساروی چې کوم دی دا به مونږ درې حصے کوو، دا د سنت اتباع کوو. او دغه شان دا ساروی چې کله علالون وی دا تکبیر به ویو، ځکه نبی رسول الله ویلي دي. دې د څه ویل کېږي؟ اتباع سنت. او دریم پکې کوم دی دا خبره مونږ کوو، الکه وی قربانه کې بخپل نیتونه صحیح ساتوخه. نو دا درې خبرې چې کله په نیک عمل کې راشي نو دا عمل قبول شي، دا قبول شي. نو دا د چا مثال دی؟ د مسلمان. بل طرف ته تاسو ګورئ کافر. دا سونه ان جی اوز چې دي دا کافران چلی، په پاکستان کې هم چلی، تاسو له پته ده، مونږ ته پته ده. دا لارې پخېږي او دغه شان په قبایلو کې اعلی قسم چې کم دی هند پمپ لګي، اوبو انتظامات کوي. نو دام نیک کارونه دي، خو الته څه نشته دی؟ الته ایمان نشته دی. نو دې چې کم دی په دنیا کې د دې الله پاک بدلی ورکی. کافرانو ته الله پاک د نیک عمل بدلی په دنیا کې ورکی. دا ان جی اوز دي د مسلمان د انسانیت په نوم باندې ډېر غټ خدمتونه کوي. روډونه چې کم دی پخې، لارې پخې، خلکو سره مرستې کوي، د یتیم په سر باندې پیسې ورکوي. خو الته څه نشته دی؟ الته دا درې وانه شیزونه نشته. ایمان هم نشته دی او اتباع سنت هم نشته دی. نو الله پاک باندې ایمان نشته، نو اخلاص به څه خبري؟ هغه چې کم دی سور کې ویره ویدا د انسانیت خدمت دی. نو په دنیا کې هم الله بدلی ورکی، او آخرت کې به هغه د پاره اسمنی. نو الله پاک دلته چې کوم دی فرمای چې وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وی تاسو چې کوم دی کنه خرج کوي. مسلمان دا به خرج کوي. د څه خرج وکي؟ نمبر 1 قول پکې دا دی چې دا به د خپل د مال خرج کوي. او الله فرمای چې مستخلفين فيه، په دې مال کې چې کوم دی ما تاسو خلیفګان جوړ کړی یې. اصل مالک الله پاک ته، مونږ تاسو د دې مالونو چې کوم دی د الله تعالی خلیفہ یو. نو الله وایي چې تاسو خرج کوئ. څه خرج کوئ؟ یو انسان باندې زکات فرض دی، زکات به ورکړي. یو سړی چې کوم دی نفلی صدقه ورکړي، صدقه به ورکړي. خو د هغې د پیله چې کوم دی الله وایي چې آمنو بالله ورسوله، دغه خرج د پاره پیلنې د الله تعالی باندې ایمان او ورسوله، او دویم د نبی رسول الله والسلام سنت اتباع. ولهذا د هر نیک عمل د پاره د درې شیزونه ډیر زیات اهم دي. امنو بالله، تاسو ایمان نوړې په الله تعالی باندې. نو د نیک عمل د پاره پیلنې شرط امنو بالله، ایمان نوړې په الله. دویم ورسوله، او د الله تعالی په پیغمبر باندې، یعنی اتباع سنت. او بیا الله سوی وانفقوا، او خرج کوي مما جعلكم، لهغه سنه چې د جوړ کړی دي تاسو مستخلفین جانشینیان فيه پاغي کې. فالذین آمنوا منکم، پس کوم خلق چې ایمان نوړلو لتاسو نه، وانفقوا، او هغه خرج وکړ، لهم د دې لپاره اجر کبیر، اجر لوی دی.
وما لكم او پتاسو سوشول لا تؤمنون بالله چې تاسو ایمان نه وروړې په الله تعالی باندې والرسول او د نبی له صلوات و سلام باندې يدعوكم چې هغه دعوت درکوي تاسو ته لتؤمنوا چې تاسو ایمان وروړې بربکم بخبل رب باندې وقد اخذ ميثاقكم او بشک الله رب العزت اغست دا لک وعده لتاسونا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې هو الذي الله تعالی غزات ينزل على عبدي چې نازل وي په خپل بنده باندې آیات بینات آیاتنا واضحه ليخرجكم من الظلمات الى النور چې راو باسي تاسو له تیارونه رڼا طرف ته ليخرجكم من الظلمات الى النور دا مونږ ته مخې د سپروت دی قرآن مجید او دا قرآن مجید په چا نازل شوی دی په نبی له صلوات و سلام باندې ينزل على عبده آیات بینات الله د دې قرآن د تعلیم مقصد بیانې وی دا قرآن می پر پیغمبر خدا باندې ځکه نازل کو ليخرجكم چې تاسو رو باسي من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا طرف ته الحمدلله دا د قرآن مقصد دی بس د قرآن د ازده کولو مقصد دا دی زمونږه امام دی هغه هم ځان چې کوم دی په دې په ذریعه باندې د بدعاتو نه بزان بچ کی عوام دی هغه هم کوشش کوي چې قرآن دې لپاره ازده کړو چې بهر په معاشره کې کومې فتنې دي د دې فتنو خلاف چې کوم دی مونږه کار وکړو قرآن دې لپاره نازل شوی دی کمی فتنی چې سړی ته راځي نو د قرآن په ذریعه به د فتنو نه بزان ساتي نو ليخرجكم من الظلمات الى النور دا د قرآن مجید مقصد دی د وجه سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه لیکلی دی او دا خبره ما تاسو ته بار بار کړې ده هغه وی ک یو مسلمان دا غواړي چې زما د اخره خاتمه په ایمان سره وشي نو دا د قرآن چې کم دی صرف په ترجمه سره وي قرآن دی صرف سره وي ترجمه سره دا مونږ چې وي دا تفسیر دی اول ترجمه دا بیا تفسیر دی بیا بکې نو کيو سړی کوړي چې زره صرف په ایمان باندې وفات شم نو دا د قرآن ترجمه صرف بس وږي نو دا د قرآن مقصد الله دلته بیانې ليخرجكم چې دی رو باسي تاسو من الظلمات لتيرونا الى النور رڼا طرف ته وان الله بكم لرؤوف الرحيم او بشک الله تعالی پتا سو ډیر مهربان نهایت رحم کوونکی دی وما لكم او پتا سو اوشول الله تنفقوا چې تاسو خرج نکوي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې ولله میراث السماوات والارض او خاص الله لپاره دی میراث د اسمانونو د زمکه لا یستوی منکم دلته الله تعالی دو قسمه صحابه بیانې یو هغه صحابه مکه مکرمه د په اتمه هجری کې فتح شولا نو یو هغه صحابه چې د دې مکی مکرمه د فتح نه پیله به خرج کولو د مسلمانانو چې کم دی حیثیت کمزوري وو او مسلمانان چې کم دی دا مغلوب وو هډیر صحابه دا سوچ دي تی نه دي کتلی بعد پیغمبر خدا سره چې کم دی د پیسو مرسته کړی دا دي تی نه دي کتلی چې یاره ارس کیږي خو بس مونږ به کم دی پیسې ورکو یو هغه صحابه دي دي ته ویل کیږي من قبل الفتح د مکی مکرمه د فتح کېدلو نه پیله چې کم صحابو او دې سکړي دي د ایمان د اسلام سره مرستي کړي دي او بیا چې کله مکه مکرمه فتح شوله او مسلمانانو ته الله تعالی عزتونه ورکل نو بیا نور صحابه داسې چې هغه بیا خرج کولو نو الله فرمایي چې خرج دوانو کړي دي یو د مکه مکرمه فتح نه پیله خرج کړي دي هغه دې ته نه دي کتلی چې د مسلمانان صبر دي مسلمانان مالدار دي کمزوري دي خو بس خرچ یې کړي دي نو وی د دې چې کم دي درجه ډیره زیاته اوچته ده او دویم قسم هغه صحابه دي چې کله مسلمانانو د فتح ملاوي شوي مالدار شول نو بیا خرچونه شروع کړ نو الله فرمایي چې دا دوانه چې کم دي اجر به دې دوانو ته ملاويږي خو درجو کې به فرقي
یو هغه صحابه دي چې هغه د پټو سترګو سودا کړې و او دویم هغه صحابه دي چې او یې قتل نو بیا خرچونه وکړ دا دوانه برابر نه دي اجر به ملاويږي خو درجات به د دوانو جدا جدا وي نو الله دلته د هغه خبره کوي ولا يستوي منكم برابر ندی لتا سنا من انفق چا خرج وکړلو من قبل الفتح روان دی لفتحنا وقاتل او جنگ وکړو اولئک اعظم درجه هم داخلك دي زیات لوی په درجه کې من الذين انفقوا لهغه خلقونه چې خرج وکړو من بعد پس لدینا وقاتلوا او جهاد وکړو وکلا او هر یو سړی وعد الله الحسنى وعد کړی د الله تعالی والله بما تعملون خبير او الله په هغه څه چې تاسو کوي خبردار دی واخر الدعوانا الحمد لله